ستړي مشه له واشنگټن د خبرونه هلوي د زرحمان بونرام نن د فروری 28مه ده په 8 فروری په پاکستان کې انتخابات شوي دي خو دا غي نرستو سیاسي منظرنامه د مهال هم ګډوډه ده سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو نتیجو د لسودي پس هم لګیا دي کوشش کوي چې حکومت جوړ کړي تازه چې کوم خبر راغله د غي تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون ویلي چې د خپل امیدوار د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره او پاکستان پیپلز ګوند خپل امیدوار د صدر څوکۍ لپاره پاکستان سلاشي وي دي د دغه موافقه تر مخه به مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم ټاکی او پیپلز ګوند باسف علي زرداری صدر پسوکې باندې ټاکی خودي غیر واضح وضعیت ل قانوني او سیاسي په لوا د پام ورل چیلنجونه پیدا کړی دي نن په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو دا خبره سره د پیښور نه د دیو خبريال عثمان خان ملګری کیږي عثمان خان سره مشه عثمان خان سره مشه مننه تازه چې کوم خبر دی چې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون په دې سلاشوي چې د حکومت جوړوي د په کوم بنیاد داسې وایي سمره امکانات دي د حکومت جوړولو په مطبوعاتو کې د چې کوم معلومات ورکړي دغه څه دي جبري پرونیری سے کله نه آباد شي کوئی او د امیدواران پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي نو د پی ټ آی مشران داوا کوي چې رمنګ په مرکز کې حکومت جوړو خو د دې سره سره مسلم لیگ نون چې د نواز ډله چې کومه ده پیپلز پارټي او د غي سره نور اتحادي مرګري غيوم داوا کړی د چې رمنګ په اتحادي حکومت جوړو د دې لپاره د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي ترمنځ د مذاکرات او شپږ دورونه شوي دي او دغه شپږ دورونه موږ په 1300 ورځو کې وکړل چې ناکام شو خو بیګا دغه مذاکرات چې دی هغه کامیاب شول او دواړه ګوندونه چې دی هغه په مرکز کې د حکومت په کاروبار جوړولو باندې هغه موافق شوي دي او کم آئینی وحدي چې دی په هغه باندې هم اتفاق کړی دی څنګه تاسو خپل سریزه کیوي چې دغه اتحاد تر مخه مسلم لیگ نواز ډله چې دا هغه ته به د وزیر اعظم چوکۍ میلاویږي او پیپلز پارټي ته به د صدر مملکت کوم څوکۍ چې دا هغه اخلي داسې د قومي اسمبلی سپیکر چې دی هغه به د مسلم لیگ نون خواته او کم ډیپټي سپیکر چې دی هغه پیپلز پارټي اخلي او په سېنات کې بیا کم چیرمن چې هغه پاکستان پیپلز پارټي ته ورکول کیږي او ډیپټي چیرمن سېنات چې دی هغه مسلم لیگ نون نواز داخلي خو تر دې د ما پاکستان پیپلز پارټي په مرکزی حکومت کې د عہدو قبلولو نه دی ویلي خو بیا چې کله زموږ د سیاسي پوهانو سره خبرې کیږي نو هغه بیا وایي چې کله پیپلز پارټي د صدارت چوکۍ واخلي نو امکان دی چې پیپلز پارټي به په وفاقي کابینه کې هم برخه جوړ شي دا رنګ متحده قومي موومېنټ چې هغه ول څوکۍ د قومي اسمبلی غستې دي هغه په دغه اتحاد کې شامل دي او تر دې دمه پوري د ام کیو ایم په اړه باندې معلومات نه دي راغلي چې هغه ته حکومت کې کومه برخه ورکول کیږي البته پاکستان تحریک انصاف په حق لرته وي هغه وسوم د حکومت جوړولو په ځغل کې مقابله کې شامل دي کنه هغه اوس نه دي شامل بنيري صاحب سو پر مونږ تاسو ته وایو په خان سره د پی ټ آی مشران ملاقات وکړو د عمر ایوب نامه مخې تراله چې هغه د پی ټ آی دغه د وزیر اعظم امیدواري حکومت دلته کې بیا شمیرو ته وګورو نو پی ټ آی په دغه پوزیشن کې ناراضي ولې چې کله کوم د آزاد چې کوم زنانو سیټونه دي یا د اقلیتونو سیټونه دي هغه جنجانم لا نه دی هوار شوی او کوم وګورو د غي سره نمبر گیم نه پوره کیږي ولې چې هغه د بل کوم سیاسي ګوند سره اتحاد نه دی کړی نو کا دې سيناريو ته موږ وګورو نو پی ټ آی بیا په دې پوزیشن کې نه ښکاری چې هغه مرکزی حکومت جوړولو جوګوي صبر ډیر مننه عثمان خان چې ما سره ملګری شوی مودان او دا هم سره په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو کارپوها او په ایډمنډ واش سکول اف فارن سرویس کوم چې جارج ټاون یونیورسيټي کې دی په کې پروفیسور هغله عقل شاه سره ملګری کیږي چې د پاکستان فوزي موضوعات باندې یو شمېر مقالې او کتابونه لیکلي دي عقل شاه سره مشه جناب بنيري صاحب
عقل شاه صاحب دا په پاکستان کې چې 5 فروری کې انتخابات شو د دې مخکې د تموا چې عمران خان ګوند چې د پوز داغونه خفه دي ممکن توګه باندې د انتخابات بیلی او پاکستان مسلم لیگ نون یا نور مخالفین چې دغه د انتخابات ګټي خو چې کوم نتیجې راغلي دي غډيري ویشل شوې دي لومړی سوال به تاسو نه زداو کوم چې آیا د دې ویشل شو نتیجو دا وس کوم نقشه ده د پاکستان د فوج لپاره یو چیلنج دی دغه د خواهشاتو مطابق دي کنه دغه د خواهشاتو مطابق نه دي بریډي صاحب دا تاسو ټیک وایي چې الیکشن کې کوم د پی ټی آی کینډیډیټ یا پی ټی آی سره افیلیټډ کینډیډیټ دا غي پرفارمنس ان ایکسپیکټډ او دا غي سټنه دومره زیات شو مانه د خیال چې فوج دا غوښته او تاسو د الیکشن تر داسې ګورئ چې دا یو ډیوایډډ هاوس کې یو پارټي سره اکثریت نشته نو دا خو فوج همیشه غواړي چې منډیټ چې هغه سپلیټینګ چې یو پارټي اکثریت نه خلی نو دا غي د فوج د مفادات کې دا مفادات لپاره داخله چې د پارلیمنت چې دا ډیوایډډ او هغه چې کوم غوښتو پی ډی ایم سټایل مطلب پی ډی ایم یو دوباره یو نوې پی ډی ایم بلکې زوړ پی ډی ایم دوباره جوړ شنو ما خیال دی دا فوج خپل مفادات چې کوم دی هغه یاد هغه چې کوم مرزي دی هغه خو ما په خیال امپلیمنٹ شو چې ایدغه غوښته چې عمران خان او پی ټی آی چې هغه د حکومت نه بهر وي نو پیپلز پارټي او پی ایم ایل ان چې دا کوم حکومت پی ډی ایم 2.0 وته وای دا خو د فوج د پریشر او د فوج د مرزي مطابق دی عقل شاه صاحب په نیویارک ټایمز کې واشنگټن پوسټ کې نور نړیوالو رسنیو کې چې کوم غړ هډلاینز راغلي دي غداري چې دراصل د انتخابات د پاکستان د پوز ماته ده فیلیر ده هغه بنیاد داخلي چې څنګه مخکې مو ویل او نور سړون کوم دا وخت په ویلي دي چې پوز نه غوښتل چې عمران خان ګوند کامیاب شي خو د عمران خان ګوند ډیر څوکۍ تر لاسه کړي نو د پوز دا کامی تاسو غنئ کنه دا د تاسو ګورئ بیا یعنی خبره دا چې فوج چې هغه مطلب داسې نشي کولای چې هر سیټ یا هر انتخاب کې خپل 100% دا غي چې کوم مرزي هغه چلی خو نتیجه کتا سره اوورال نتیجه ته وګورئ نو فوج ته هغه حکومت او هغه کوالیشن ملاو چې کوم هغه غوښتو ټیک شو هغه د پی ټی آی په فور کې نو خو پی ټی آی خو میجورټي وان ترشته نو زما په خیال دا ویل چې د فوج ډیر لوی ناکامي ده دا به ټیک نه وي ځکه چې هغه چې کوم مقاصد هغه تقریبا پوره شو او دا همیشه کېږي چې تاسو یو د قوم یو لیډر چې دی د پارټي لیډر دی داغه په عوام کې سپورټ شته نو هغه تاسو دباوي هغه تاسو الیکشن دانډلی کوي هغه تاسو 100% نشي ختمولای عقل شاه صاحب لکه څنګه تاسو به مخکې ویل نور سړونکو سره ما به خبرې کولې دا خبره به کولې چې د پاکستان 2013 انتخابات چې هغه یو درغلي و عمران خان چې د پوز راوستو بیا به دغه واکمنۍ ته هایبرید رژیم ویل کېدل او دا بول کېدل چې پوز برسته نه ویني عمران خان څوکۍ نشو غټلې دا ځل عمران خان دا څوکۍ د هغه په پرتله په خپل سر باندې غټه ده او یعنی پوز را کومک نو شامل د ولس دا ووټ چې عمران خان دا ځل کوم ورکړي دا د فوج پر ریاکشن کې دي کنه دا حقيقي ووټ عمران خان ته واسم ملاوي ده جی ما په خیال چې د پټیا چې کوم ووټر دی هغه چې کوم هغه تاسو وګورئ چې دا غي یو لیډر دی هغه لیډر ته هغه بالکل دا چې درجه ورکړي چې هغه مطلب د انسان دوه درجه بره دی نو هغه ته د فوج کوم عمران خان سره سلوک کو جیل ته واستولو دا درسلور کیسونو کې ورته سزا ورکړه ما په خیال دا د اغي خلاف ووټو هیڅ د خان عمران خان ووټ ستا او د پی ټی آی چې کوم ووټر دی هغه ما په خیال دیش عمران خان سره چې کوم سلوک کو دا چې یو بیسیکلی فوج چې دا پی ټی آی بالکل ټوکړي کو نو ما په خیال دا د اغي هم ریاکشن دی خو اغي نه زیات دا چې عمران خان سره د پی ټی آی سپورټر چې دی هغه ما په خیال دا هیڅ خیال دی چې عمران خان سره زیاتی کړی دا
او د الیکشن د 2-3 ورځې مخکې وته لس درې کیسه کې وته سزا ورکړه. ما په خیال دا ټول تاسو تاغینه علاوه پی ټی آی چې کوم سوشل میډیا استراتیجی د الیکشن کمپاین کې تاغي هم رولو ځکه چې عمران خان خو په جیل کې وغنه جلسې کولې شوې نو هغه دا وکړي چې سوشل میډیا په تھرو ای آی تھرو نه عمران خان څنګه چې په خطاب کولو نو دا ټول ما په خیال فیکټر چې دا ملاو شو. اګرشا سے اوس په امپلیکیشنز اف سیویلین گورنرز د ولسی واکمنۍ باندې لږ خبرو کو تاسو په ځان پوه کو تاسو مخکې ویل چې راپوز خو خواهش موداو چې کمزوري حکومت وي چې هغه طاقتور وي. پاکستان د سیاسي جنجال سره مخ ته تیر 2 کال راسي د دې علاوه نور یو شمېر مشکلات دي اوس چې کوم خلک د درغلۍ تورونه پوره کوي قام پرست ګوندونه دي که مذهبي ګوندونه دي که خپل پاکستان تحریک انصاف ته دا ولسی واکمنۍ به څومره اسانه وي د شهباز شریف لپاره زرداری لپاره کچري حکومت دا جوړیږي. یره بنيري صاحب اصل کې د الیکشن باندې چې دومره سوالات دومره دغه شو چې دا یو ریګډ الیکشن او په دې کې فراډ شوی دی عمران خان د پی ټی آی سره زیاتی شي دا به د نوې حکومت لپاره یو کوېسچن د سوال اوچتېږي د لیجټیمسي دا حکومت چې دا جایز نه دی. هغه نه علاوه تاسو ته پته چې پاکستان تاریخ داسې دی چې فوج چې دی هغه کوم حکومت هم سویلین راشي هغه حکومت ته هغه د حکمراني حق نه ور کوي. نو ټیک شو هغه پاور کې خو ډیفیکټو پاور ډی جور پاور خو سره وي او اصلي حکومت همیشه فوج ځان سره ساتي. نو دا د کانټیکس کې تاسو وګورئ نو ما نه د خیال چې د کې بس تبدیلی راځي پاکستان کې وګمغه سیاسي چې د انتشار وته وای هغه برقراري او سیویلین حکومت پی ډی ایم تاسو اخري مطلب 2022 نه 2023 چې کوم پی ډی ایم حکومت راغی چې تاسو زغه وګوره فوج سره تعلقات نو تاسو ته پته ولګي چې تقریبا فوج مخکې نه زیات پر سیویلین افیرز کې او د سیاسي امور کې او د حکومت په امور کې نور زیات طاقتور کو ځان. اګرشا سے لګ رہا تھا د پاکستان چې کوم اوسنۍ واکمنان ممکنه توګه باندې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند شریک حکومت ته نظریاتي توګه باندې دواړه جدا جدا سوچ لري سیکولر او د منځنۍ کم ته سنټر اپروچ ته د پاکستان مسلم لیگ دغه سوچ خوندان دي. د دې پوړاندې په پاکستان کې یو خو شریک چلن چې دغه اقتصاد دی بل ترهګرۍ دی بل د گاونډیانو سره تعلقات دي لکه مثال په توګه د هند او افغانستان سره. تاسو څه فکر کوئ دا شریک یا ائتلافي حکومت چې دا د دوه درې غټ چیلنجز بسنګ دی په مخ کې یو مشکل جوړیږي؟ بریزه زمان نه د خیال چې دای سره هغه چې اتھارټي وي هغه طاقت وي هغه سپیس به سره نه چې دا هغه فیصله وکړي چې کوم د پاکستان عوام یا په دې خطه کې چې کوم امن د پاره دی لکه افغانستان خو خیر طالبان او شاغلي دي نو غي سره او پاکستان تعلقات خراب دي د تحریک طالبان چې کوم دهشتګردي د پاکستان کې د هغه د وجنه هندستان باندې نشانه مطلب چې کلم نواز شریف وو ک بنظیر بھټو وزیر اعظم وو هغه چې کلم انډیا سره بھارت سره تعلقات کوشش کړي چې تعلقات نارملای شي نو همیشه فوج چې هغه لکه کارګل اگزامپل والے 1999 کې چې نواز شریف سره لاهور باجپائی وزیر اعظم د هندستان راغو لاهور پیس پروسس شو نه بس تاسو ته پته چې کارګل اپریشن شروع شو. په اقتصادي دغه کې زویم چې د فرشتو حکومت امراشي نو د پاکستان چې کوم اقتصادي حالات مطلب تاسو باندې دومره قرضه ده چې تقریبا بجټ چې هغه په قرضو کې لاړ شي یا د فوج په اخراجات کې لاړ شي. زما خپل خیال چې دا چې ان قریب مطلب مستقبل کې دا حکومت دا چې فیصله کول شي چې پاکستان کې د اقتصادي بحران ختم شي یا هندستان سره پاکستان تعلقات کې په بهتري راشي. تاسو د نواز شریف ذکر وکړو دا تاسو په دې پروګرام کې همانو په ځین کې جزبه کوم هو تاسو د تجربه نه بلګه دغه واخلو ګټه نواز شریف پاکستان ته لاړ نو خلکو وی چې د بوس وزیر اعظم جوړیږي الیکشن کمپاین چې کوم دغه نو باقي کوم وزیر اعظم نواز شریف نوم باغسل کېدو دا نواز شریف څنګه شاته شو دغه رو رامک شو شهباز شریف دا هم څه د پوج سلاس قصه وکړه
او ما په خیال دا تاسو تاریخ ته وګورئ د فوج د نواز شریف تعلقات کلم نواز شریف حکومت سره هغه همیشه دا هغه فوجي چې کوم قیادت ته هغه سره ټینشن وی هغه تاسو فیصله وکړي چې فوج دا کوشش کوي چې هغه حکومت یا راوغورځي یا نواز شریف بهر وباسي نو د حکومت نه نو شهباز شریف او داغه چې کوم ارد گرد کسان دي داغه چې کوم مت ټیم وای اس پی ایم ال ان کې هغه یو داسې اپروچ لري چې هغه چې بس فوج سره به مونږه کمپرمایز کوو فوج سره به کار کوو تاسو کوګره د الیکشن نتایج نو نواز شریف کم د پی ایم ال ان کم قیادت یا لیډران چې هغه چې د نواز شریف سره د نواز شریف خیال یا د نواز شریف سره ذات وفادار دي هغه ټول تقریبا الیکشن کې هغه اونګه غټل هغه نو خیال دا چې پی ایم ال ان کې د شهباز شریف په سنټر کې حکومت چې د اسټابلیشمنت ته ځات قابل قبول دی او هغه نه نواز شریف چې دی هغه خپل لور مریم نواز د پاره مطلب پنجاب چې هغه ته پنجاب چیف منسٹر کوئی چې هغه به جوړیږي یا جوړ بشي نو ما په خیال نواز شریف دا خپل سیاسي بصیرت کې فیصله کړی دی چې دا بخښي چې موږ پنجاب کې میجارټي حکومت او چې کوم خپل کارونه کول شو خپل عوام د پاره خپل پرفارمنس او سنټر چې دی هغه خو د گنجائش نشته د ترقی یا د امن یا د اقتصادي پالیسیانو نو پی ایم ال ان کې هم ډیوایډ دی او ما په خیال چې شهباز شریف دا غټولې صدر مشر دی په پی ایم ال ان کې چې څو سمجھوتے ته تیار دي څو کوئی چې فوج سره کار کول شي هغه مطلب فوج سره مخالفت کول شي هغه یو سیاسي مرګ دی او ځکه نواز شریف ته فوج هم پته ده چې نواز شریف چې کلم راغلی دی نو هغه کوشش کوي چې د وزیر اعظم چې کوم اختیارات دي آئینی نو هغه استعمال کیو فوج سره همیشه دا ټینشن او فرکشن او تصادم شوی دی ګران لیدونکو کدا سغواړي چې پروفیسور سید عقیل شاه سے په ټوئیټر فالو کړئ سید عقیل شاه سے په ټوئیټر باندې موجود دی یا په ایکس باندې د امریکای په جارج ټاون یونیورسيټي کې د ایډمنډ واش سکول اف فورن سرویس همکاران دي پروفیسور دلته او وتل سیاسي پوهان دي او موږ سره ملګری شو عقیل شاه صاحب ډیره شکریا درته چې پروګرام کې مراتب وخرا کو ثانک یو بنری صاحب شکریہ ډیر مننه دا وکیل شاه صاحب دا خو سره ملګری کې د پیښور نه قانوندان نور علم خان ایډوکیټ نور علم خان صاحب سره مشه ټاک شکر الحمدلله نور علم خان صاحب زمونږ لیدونکو په دې پوه چې پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې زیاتره څوکۍ تر لاسه کړې دي د الیکشن کمیشن د نظریو تر مخاوب قومي سملې کې بلها څوکۍ دي د خو کوم ګون د لاندې یا د څنګه چې په تیر پروګرامونو کې ویلو د تحریک انصاف ګون یا د یو انتخابي نخې لاندې برخنه واغسي آزاد وو د حکومت څنګه جوړوي چې د جوړول غواړي قانوني تقاضې د په مخ کې سدي څنګه دا کار کوي دا چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې آزاد امیدوار په حیثیت باندې چې کله هم چې د څوک الیکشن کې الیکشن لاست کوم په دې چې په 21 تاریخ باندې چې دا کم نوټیفیکیشن وشو د دې نه پس 24 تاریخ پورې به دې چې د په یو پارټي کې ځان چې دې برګري کوي اوس د تحریک انصاف خواهش داده چې مونږ یو پارټي سره الاینس وکړو او قانون دا وایي چې نه دی الاینس نشي کولای دی په هغه پارټي کې شاملېږي او هغه پارټي آئین او د هغه مشري هر یو شی بدی منی او د هغه په لاین اف اکشن باندې بدی دی په دې ځان ته بچی دی د تحریک انصاف کسان نه وي بلکې دی چې کومه پارټي کې زم شو کومه پارټي جوائن کړه دی په هغه پارټي چې په دغه کې چې دی ځان واچي او هغه کې بزان چلی نو هغه د پاره د دې سوچ داده د دې د مشرانو چې مونږ به دا شي کارو کو چې یو پارټي بچی دی هغه جوائن کو او هغه پارټي په هغه کې امریلا کې به مونږ کار کوو خو یو به تحریک انصاف والا هغه ته الیکشن کمیشن بدی ته چرته اجازه نه ورکړي عموما به تاسو کتري چې مخکې بچ آزاد او بيدوارو
نو د اغي با ټوله هغه داوا چې دی بچ دی په حکومتي پارټي کې شامل دي چې کوم پارټي به حکومت او دی به د اغي حصہ وا په دې دی کې اوس په مرکز کې دی چې دی بیا په اپوزیشن کې ځان راوتل غواړي او وایي چې دا ټول آزاد حیثیت والا چې دی د دې بچ دی یو خپل سټرنث وي دا چې دی د آئین خلاف ورزي ده دی ځان ته چې دی په هغه کې غني شي کولې کتا ته پته ای په خوانه گورنر چې کومو شوکت د په وخت کې چې دی آزاد اراکین د فاټا چې دی اته کسانو او دی چې دی په غاتو کسانو کې یو ګروپ جوړ کړو نو په هغه باندې چې دی چې کله سپریم کورټ کې دا کیس پینډینګ دی چې دا خلک چې دی حکومت سره خو ملاوي دی چې خو دی چې دی په هغه حیثیت کې خپل یو پریشر ګروپ چې دی په پارلیمنت کې یا صوبې کې نشي جوړولې اوس دې وخت کې چې دی په صوبه کې چې دی د سره میجارټي دا او هغه میجارټي بده څنګه کوي هغه چې دی چې کومه پارټي هم دی جاین کې نو د دې چې دی پارټي مشر بسوک وي د هغه پارټي والا وي او دی به او تلی هغه پارټي چون کې داشه دی چې دی کې یو شک دی چې هغه د آئین لاندې دی چې کچرتا ته چې دی د کومه پارټي په نوم باندې چې دی تا چې دی کاغذ جمع کو او نشان تا ملاو شو او فلور کراسینګ کې نو ته به چې ډیسکوالیفای کیږي او چې دی کومه پارټي جاین کې نو هغه لاندې بچ دی چې دی فلور کراسینګ والا قانون په ضد کې راځي کچرته د هغه ستړي خبره ونه منله دا به کړي کیږي اوس دوه خبره رااله یو چې دی پارټي لیډر چې هغه بهر وی نو هغه چې دی د هغه د فیصله حیثیت او یو په اسمبلی کې یا په پارلیمنت کې د نن چې کوم چې دی پارلیماني لیډر جوړ شي دا هغه ته حیثیت وي نو په 2023 کې چې دی فیصله رااله هغه ویلې په یو وخت کې چودري شجاعت چې هغه بهر او چې کوم پارلیماني لیډر د هغه چې دی د نن او چودري شجاعت یو فیصله کړی و او چې کوم دنه نو هغه بل فیصله کړي و نو پاغه باندې سپریم کورټ ویل چې کله دی بهر والا لیډر کم سړی چې دی پارلیماني لیډر جوړ کو هغه پارلیماني لیډر چې دی د هغه فیصله ته اهمیت ورکړي کیږي خو دی په ټول آئین او ټول هر څه بچ دی اوبه صرف او صرف د هغه پارټي په هغه باندې چلےږي چې کم دی ته چې دی امبریلا لاندې دي ځان پټ کړی وي نور علم خان صاحب یو بل تاسو اوس کومه څنګه تاسو د تفصیل سره ذکر وکړو پاکستان تحریک انصاف چکم ګوند هغه ګوند حیثیت الیکشن کمیشن نه منلې او پاره مونږ باسم کړو دا غي لتونو ویلو تاسو ځکه چې انټرم انتخابات نو شوي او بیا ته بیٹ نخم نو ور کړی آیا دا هم امکان شته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند چکم دی هغه انټرم انتخابات وشي د په الیکشن کمیشن کې بیا خپل حیثیت بحال کې او دا کم آزاد خلک چې کمبل ګوند سره شامل شوي وي یا پکې زمشي او دا غیلاندې حکومت جوړ کړی واپس تحریک انصاف د غړو په توګه باندې په منځ موده کې د خپل وفاداري بدل کېو تحریک انصاف په نوم باندې حکومت جوړ شي دا په منځ کې امکان لري چې د آئین مطابق عمده ټولو کې ګټه مسله را روانه ده چې د کچرته یو پارټي جاین کړه کما پارټي چې اغي په الیکشن کې حصہ اخیستي او اغي ته خپل نشان ملاو شوی او د اغي خپل آئین او اغي چې د خپل ماینورټي او فیمیل سټوډنټ ورکړي وي هغه پارټي باندې جاین کوي کاغي سیټ ګټلې او کسيټي نه ګټلې اوس سوال دا دی چې دی انټرا پارټي الیکشن نو کړي په دی باندې سپریم کورټ دا یو لګولو چې د تاسو کوم آئین دی او کوم د الیکشن لا دی هغه مطابق چې دی چې کوم تاسو په هغه باندې شویو ډیماند باندې شویو هغه مطابق تاسو چې دی پارلیماني پارټي پاتې نشو لہذا تاسو دوباره الیکشنو کوي چې کله الیکشن دی او کې او مثال په تور باندې په 24 تاریخ نه یو ورځ پس هم دی الیکشنو کو نو چونکه دی پارټي چې دی په الیکشن کې حصہ نه اخیسته الیکشن کمیشن سره په هغه وخت کې رجستر نه و نو دا پارټي کې چې دی دا آزاد اراکین چې دی بیا نشي شامل دي ولې چې په دې ورځ باندې د 24 تاریخ نه مخکې اغي چې د ایکس واي زد په هر پارټي کې چې دی اغي شمولیت کو نو د اغي نه پس دی چې دی پزړه کې خدا ویل شي چې موږ د دې پارټي او موږ ته چې دی اختیار پکار دي چې موږ
د هغه آئین مطابق، لیکن دی اوپنلی با صرف اور صرف هغه پارټي هغه به چلیږي چې کومه پارټي او که چرته روستو چې د دې پارټي جوړم شو نو دا براتلون کې چې کوم جنرال الیکشن وی په هغه نه پس بچ دی هغه ته هغه اختیار ملاويږي په دې دوران کې دا کسان که چرته لاړ په یو پارټي کې 24 تاریخ نه مخکې او بیا چې دی پارټي بدل کړه تحریک انصاف ته لاړو هغه چې د الیکشن وکړو نو په دې باندې فلور کراسینګ چې کم قانون دی وفاداري تبدیلی چې کم قانون دی په دې باندې هغه پارټي چې د دې خلاف راتلی شي الیکشن کمیشن کې بچ دی هغه ریفرنس فایل کې او په هغه بنیاد باندې که چرته وګړي پهله بس سپیکر سره کوي او سپیکر به چې د الیکشن کمیشن ترالېږي نو ډیسکوالیفای کې دی شي. نور العلم خان صاحب د دې مطلب ګویا دا شو پاسانو ټکو کې چې پاکستان راتلونکي حکومت چې وفاقي دی او صوبو حکومت د کم چې موده قانوني 15 کال دا پوره کوي نو پاکستان تحریک انصاف ګوند حیثیت بنوي د چې په کم څنګه تاسو ول په ایکس واي زد کوم پارټي کې شامل شي وي هم د هغه بوي او د دې با د تحریک انصاف کې بیا شامل دي او د حکومت جوړولو نوم نشي اغسته تر 15 کالو پورې. دا خبره بالکل صحیح ده او موږ ته پکار دي چې زموږه سیاسي قیادت راغون شي او هغه چې د سټینډ والی چې زموږه او د یغل لارې چې دي د فوج لارې چې دي جدا جدا دي موږ به عوام خدمت کوو او عوام چې په ووټ باندې به موږ راځو دلته کې او کچرته زموږه سیاسي مرګري ته څوک تکلیف راځي چې هغه هر ادارې نو د هغه ملاتړ د لپاره موږ ټول متفق او پارلیمنت مضبوط کی دلته کې څه چل کېږي چې زموږه پولیټیکل چې کوم پارټیان دي ټول ډېر کمزوري ولې چې هغه د عوام په ووټ باندې یقین نه ساتي هغه څه چل کوي هر یو سړی د الیکشن نمخ کې یو خاص دغه سره ملاويږي چې هغه ته ویل شي گیم چینجر کم فورسز دي هغه سره ملاويږي او هغه ته وایي چې تاسو مونږ راولې نو هغه ټول سره ملاقات کی ګورې نه چې په دې ټیم کې ګلمن چې دي تحریک انصاف عالم دي چې زمونږ د دغه چې یو شو منډیټ توهین شوی دی موږ نه پټ کړی شوی دی اومدا شي نوري چې کومه پارټیان دي هغه هم دا چې احتجاج کوي چې زمونږ منډیټ چې دی هغه چا پټ کړو کچرتا دا شي فورسز وی چې هغه د دې پارټو چې د منډیټ پټول شي نو کچرته د کومو پارټو ته ملاو شي ولې چې په مرکز کې چاته ملاو شوی دی زمونږ په صوبه کې یو آزاد امیدوارو ته ملاو شوی دی نو کچرته دا خبره ومنل شي نو مطلب دا دی چې دا چاته ملاو شوی دی دې تم چې دی عوام ووټ نه دی ورکړي یا د عوام په ووټ باندې نه دی راغلي بلکې هغه طاقت چې د چانه چې دی منډیټ اخیستلو چاته ورکولو طاقت لري دا خو بیا ټول چې خلک چې د اغي پلاس کې دي د عوام په ووټ باندې بیا څوک نه دی راغلي بلکې د اغي پلاس کې دي ولې چې ټول خلکو دا ګيله او معنی لري چې موږ سره دیاتې شوی دي مین خبره دا چې اغي هر چا سره چې دی وعده کړي وي او چاله ورکو چاله ورنکو چاته په یو ځای کې ورکو چاته په بل ځای کې نو کدا شي ختمول غواړي نو دې لپاره پکار دی چې دا الیکشن کمیشن چاره اوسه دا چې د دې پارټي په وخت کې چې دا الیکشن چیرمن او دا ټول راغلی بیا چې الیکشن اداره یغه نه آزاد نه ده بیا چې پارلیمنت آزاد نه وي او پاګه کې مداخلت وي نو د داشه چې د جمهوریت چې بیا خو ضرورت نشته مونږ اوس وګوره دې ټیم کې څوک دا نه وي چې د پلانې پارټي چې د ست ډیلیور کړی دي ولې چې الیکشن خدا دې چې تبه چاته منډیټ ورکې چې دې موږ ته ډیلیور کړی دي آینده به ډیلیور کوي او کچرته په دې غوښنه کې چې یو یعنی عوام چې دي دا مظلومه طبقه ده او د دې هغه په کله ظلم په دې باندې کله ختميږي چې کله دا ظالمه طبقه سوکتا چې کوم چې په اقتدار کې راځي پاګه کې لیډرشپ راځي نو زمونږه چې هغه وخت پورې چې په ملک کې جمهوریت نشي راتله چې د عوام مظلومه طبقه د خپل پسندیده
ظالم سره ودریدل پر خو دي اوس مونږ چې دي په پاکستان کې مختلف عوام دي مظلومه طبقه ده چا یو پارټي چې دي ظالم سره ودریدلی سو بل سره نو که چرته داشه خپل پسندیده ظالم سره ودریږي نو بیا دلته کې انقلاب او ترقی نشي راتلی او که چرته داشه د عوام وای چې نه مونږ مظلومه طبقه مونږ صرف د حق سره ودریږو او حق څه چې دي چې کم سړی زما په ووټ باندې یقین ساتي زما خدمت کوي هغه سره بودريګو نو زموږ سیاسي کلچر باندې دي خشي او قحط یا معاشي بدحالي به ختم شي او ترقی طرف پر روان شو نور خان صاحب یو بل تاسو اوس په ذهن کې د اردن کو برازي چې د پاکستان تحریک انصاف چې کم صورتحال له تاسو د تفصیل سره ویلو هر هغه ګوند چې زیات څوکۍ واخلي د هغه څوکۍ په بنیاد باندې بیا ځانګړي څوکۍ وي مخصوص نشستونه چې ورته وي د دې اوس قانوني حیثیت بسوي په وفاق کې او په صوبو کې تحریک انصاف خوښ نشته دي هر چا سره شامل شي وي ایکس واي زد څنګه تاسو وایي دا به امکان لري چې هغه ته ملاوي شي دا د چکله هم چې دی یو ایکس واي زد یو پارټي کې دی چې د شمولیت وکي نو هغه بچ دی په الیکشن کمیشن کې چې دی دا جمع کی چې ما سره دومره خلکو چې دې زما آئین زما قانون زما پارټي اصول او نظریه چې دا ایکسپټ کړه او زما د پارټي چې دې پیغه کېراله امریلا کېرالو دا کسان دي اوس کتل کېږي بدا چې آیا اغي خپل لیست ور کړی دی اوس باندې داشه پارټي دي چې وحدت المسلمین او د اغي چې دي دا یقین نو چې مونږ ته پټ سیټونه ملاويږي یا به زمونږ کسان را دي یا نور داشه پارټي دي نو بعضی پارټو چې دي د خواتین او ماینورټي سیټونو بابت کې چې دي خپل لیستونه نه دي ورکړي اغي به څه طریقې کار کوي اغي به په 24 تاریخ نه مخکې په الیکشن کمیشن کې غو کې چې موږ زرا دانا کسانو چې دي د موږ پارټي جوائن کړه او د هغه مطابق زمونږ د ماینورټي او د فیمیل سیټونو چې دي حق جوړیږي نو یو درخواست به هغه په خپل پلیټ فارم باندې د خپل مشر طرف نه ورکړي چې کم سړی په الیکشن کمیشن کې چې دي خپل طرف نه چې دي د پارټي مشره داغي الته کې چې دي آئین پروت دی هغه مطابق چې کمیمل چروي اب درخواست ورکړي چې اوس ما سره دومره تعداد شو دما چې دي لیست نو جمع کړي اوس ما ته چې دي موقع راکړي شي ما د لیست جمع کول غواړم هغه باغی ته اجازه ورکړي نو د دې سره چې مثال سل سیټونه نو د سلو مطابق بدی چې دي د خپل لیست ورکړي کچا لیست ورکړي وي او هغه د مثال د لسو کسانو ورکړي وي او دې سره اوس چې دې طاقت لري چې د دې شپاړس کسانو شي نو دې بچ دې دوباره درخواست ورکړي ترمیمي درخواست چې مونږ درخواست ورکو اوس زمونږ چې دې پارټي چې دې هغه تعداد په اسمبلی کې یا په پارلیمنت کې دومره شو نو په هغه بنیاد باندې بچ دې ته اجازه ورکړي چې نو دې بیا قانونونه اوس دا د هغه په خلا ولې چې په پارټي کې پهلا حق چې دی داغي د خپل پارټي پکاروي او که چرتا دی ور سره داشه ټرم ان کنډیشن کوي چې تاسو پارټي خو یو سړی نشته دي لہذا موږ به تاسو چې دی آئین هر څه به تاسو منو تاسو مشري به منو تاسو ته پروتوکول ملاويږي خو په پارلیمنت کې چې دی چې کمه غوي نو په دې ریشو باندې بچی دی تاسو دانا کسانوي او زموږ دانا کسانوي نو هغه که چرته دی ټرم ان کنډیشن ډیسایډ کی نو په هغه ټرم ان کنډیشن باندې بچی دی صوبایي اسمبلی یا پیغام کې باندې او وګوره هغه پارټي کا سوکني او د دې وزیر اعلی په تور باندې د هغه پارټي نه د دې کث راځي نو دې به هغه کسان ټول اکاموډیټ کوي ولې چې هغه پارټي ول دغه ور کړي شلټر ور کړي دي اغي چې دي خپل آئین کې دي ته تحفظ ور کړي دي نو دي ته پکار به چې دي به هغه هر خبره مني نورم خاصه یو اخره تاسو کوم د خبر اعلان لپاره هم او د ولس په هم په ضروري دي تاسو زموږ سره ملمای نو تاسو ته مونږه دا یو طریقه دا
پروفیشنل چې تاسو نوم ولیکو لاندې سره تاسو ټایټل ولیکو په جنګلو کې قانوندان دی د سپریم کورټ وکیل له وغیرہ وغیرہ. اوس مثال په توګه په پښتونخوا کې چې کوم حکومت جوړیږي د کم چې با په ممکنه توګه باندې علي امن ګنڈاپور یا داسې یو کس اعلی وزیر وي هغه کوم دغه نوم لیکو په اخبار کې یا په ټلویزیون باندې یا په سوشل میډیا باندې پروفیشنل خبره کوم د ولس خبره نه کوم خو ازادي د 400 وي ناغه ته مثال په توګه موږ داسې لیکو چې علي امین ګنڈاپور په پښتونخوا کې د وحدت المسلمین اعلی وزیر دا قانوني داسې موږ پی ټی آی نشو لیکل که پی ټی آی موږ لیکل دا قانون غلط دی دا کار دا چې کومه پارټي هغه جایل کینو دا شی لیکل کیږي چې د پلانې پارټي د جماعت اسلامي یا چې د شیرانی ګروپ یا وحدت المسلمین یا د سنی کونسل چې هر پارټي دی کړي ایون کده فضل الرحمن پارټي جمعیت علماء اسلامي جوائن کړي نو هغه به کړي کیږي چې د اغه سره چې دی علي امین ګنڈاپور هغه سره تحریک انصاف لیکل چې دی دا د الیکشن قوانینو خلاف ورزي ده دا به چې دی صرف او صرف لیکل کیږي چې دا د پلانې پارټي چې دی دا هغه جوړ شو مدیر اعلی جوړ شو د خیبر پختونخوا نو د هغه پارټي کچرتا دا ورسره ولیکل شو چې دا د تحریک انصاف ولې چې تحریک انصاف سره هغه پارټي الاینس نه کوي دا آزاد د امیدواران دي دا چې څومره امیدواران دي دا آزاد دي نو دې سره چې دې سره خپل پارټي یا تحریک انصاف لیکل چې دا د الیکشن کمیشن د قانون خلاف ورزي ده په دې بنیاد باندې د یو خبريال د یو اخبار د یو پبلیکیشن ادارې خلاف مقدمه کېدی شي چې دی غلط نوم لیکل د دې پارټي د نوم نه دی د دې سړي د دې پارټي نوم نه دی د دالګي دا کوم قانون شته چې دا کس خلاف مقدمه وشي چې دی داشه قانون شته چې کله چې دی ته وګوره ک تاسو ذهن کې وي اوس موجوده هم چې هغه سړی چې د خیبر پختونخوا نه ګټلې و هغه د تحریک انصاف مرګریو او په عدم اعتماد کې چې دی ووټ موانه چولو خو هغه مرګرتیا چې د پی ډی ایم سره چې دی وکړه او هغه په اسمبلی کې او هغه چې دی کچرته ووټ هغه تا چولې کړه نو د هغه خلاف چې دی تحریک انصاف والا چې دی راتلې شو او په هغه باندې پابندي لګولې شو او چونکه هغه ووټ وانه چولو او عمل تکي پاتې شو او دا پی ډی ایم حصہ جوړا شو او ووټ وانه چولو مین شې چې دی ووټ اچول دویمه هغه چې دی چې دی د تحریک انصافي او التکه چې دی په هغه باندې لیکل شوی چې زما مثال هم نوم کم کته نور عالم خان کا هغه باندې ولیکل شو چې یره د مسلم لیگ پلانې ام ان ا نو په هغه باندې دا خلاف چې کاروایی کې دي شي او هغه ډیسیډ کې دي شي. ها ډیر زیاته مننه محترم نور علم خان صاحب تاسو په پروګرام کې موږ سره ملګری شئ او زه شکریا ادا کوم. ډیر مننه. اوس موږ سره ملګری کیږي د سیاسي چارو کارپوها او سړونکو هغه پروفیسور سید عرفان اشرف. عرفان اشرف صاحب سره مشه ډیر مننه کورودان او ټولو اردوونکو کوم سلام. ډیر تاسو نه تاسو لپاره په اخر کې ما د تاسو اشاره کړو سیاسي تاسو نه یو خو د سیاست کې امکانات چې دي د هر وخت وی او غوندونه چې دي اتحادونه کول شي د نړیوال فنامنن دا خو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د حکومت سازي لپاره یو ځای شو یو ورو بل وبوي نظریاتي توګه باندې دا نظریاتي توګه باندې دی یو بل ته نږدې شو په دې راتلونکو 1300 کلونو کې 15 کلونو کې یعنی نظریاتي اختلافات را کم شو کنه دا اوس چې کم اتحاد د یادې نمخ کې کم اتحاد د عمران خان په مخالفت کې نه هغه چې وي بغض ماویه کې د یو ځای شوی دی هوبیالي کې دی یو ځای شوی په دې بنګ په اکه زموږ لیدونکو دې ته په انګریزي کې وایي it's a marriage of convenience یعنی دا ضرورت تقاضا د وخت په وخت کله چې عمران خان دا د زهر چا سره اتحاد کوي چې او پاکستان پیپلز پارټي سره او مسلم لیگ نواز شریف سره نشم کولای دا غلطي نو دا داسې شو لکه مطلب قبر یو دا مرداد ودی دې ته هم د خپل غو احساس شوه دا چې عمران خان راځي دې مغه حال وی لکه مخکې د دې سحالو کله به دې ته چور وی کله به دا کوي
نو دا وخت نه फायदा زکوي چې تونداز په دوه وخت باندې د ملک ریاست څخه یعنی فوج هم د نواز شریف او د زرداری بشار یعنی هغه پارټیانې د اسټابلیشمنت واستن غواړي څنګه د عمران خان په ضد باندې ودی یعنی پرانا پاکستان زوړ پاکستان پارټیانې سکوي او په څه طریقې باندې د نوې پاکستان پروجیکټ کوم فوج روسته وو یا عمران پروجیکټ دا په څه طریقې سره یو حد پرې کنټرول کړل شي نو ضروری خبره ده چې په دوه وخت هغه سیاستمداران سره روایتي دي ویږي او خندلونه په د سیاست کې دي دلته انویسټمنټس دي د وزارتونو خستن غواړي د ته پته ده چې په دوه وخت باندې ریاست سره نو دریدل یقینا د پارټیانو په ډیسفیور کې زی د دې نقصان ده بل طرف ته کبه عمران خان بیا په تحت کې راځي نو یقینا دا د بیا نور پښپی نو زه په خپل خیال کې دا غنم چې دا د وخت ضرورت او د پارټیانو لپاره ورینه وی پورا फायदा واخیست او عرفان صاحب سے یو بل تاسو کوم وس د پی ډی ایم اتحاد او بیا ځانځل انتخابات د وکړل پاکستان پیپلز ګوند یو ډلوا پاکستان مسلم لیگ نون یو ډلوا یو بل مشهور ډله چې کوم د پی ډی ایم مشر و مولانا فضل الرحمن صاحب دا د شکست چې دی د ګوند بیلات چې دی دا لکه هم داسې چې د ولس وټونه ورنکل کنه دا شوري توګه باندې شاته پاتې کړی شو کنه دا د سره سو شو مولانا سره سو شو په دې پی ډی ایم کې ورجی موږ ټول په پته د پاکستان کې مختلف جماعتونو سره سو شو دا یو د مولانا صاحب خبر نه دا مولانا صاحب کله هم دور لوی اختیار نه پسته په وټونو کې هغه په بنیاد باندې هغه ته موږ د قومي سطح باندې وایو چې دا چې د سندوی حکومت جوړ کی 2002 څخه کوم ایم ایم ای وا هغه هم د وو پارټیانو اتحاد او د هغه په شا د مهر رئیس په افغانستان کې امریکای څخه کله حمله وکړه د په شا د استخباراتي ادارې ویل ریاستو د ریاست پالیسیانو لپاره ایم ایم ای په هغه وخت ډېر ضروري و نو موږ دا نشو ویلې فضل الرحمن صاحب په دوه وخت ودونه نه دي خستي نو هغه لکه حق زیاتو خو هغه ته ملاو کم شو موږ دا ضرور ویلې شو چې په مجبوري توګه دا الیکشن ډېر په طریقې مینیج کړل شو چا مینیج کړو ریاست مینیج کړو څه طریقو سره مینیج کړو نن هم په سپریم کورټ کې دا خبره ده ته ولې د الیکشن په ورځ باندې هر څه کوي هغه لکه مطلب دا انټرنیټ بین دا پروفیسور صاحب دا مینیجډ یا انجینیرډ الیکشن د زر اعظم د باندې تاسو ته پوس کوم خو د مولانا باندې لګ یو ته پوسو نور کوم بیا مخکې د مولانا صاحب دا تاسو څنګه ویل چې دونه شاید ګوندونه غټ نه څنګه چې دا سي ویل شو چې دا اوور ریټډ یعنی ډیر زیات تمه جوړ کړی شوی د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګوند په پی ډی ایم کې او په قومي سیاست کې کنه په ولسی کچ باندې د ووټ بانک یا د ووټ ورکون کې دومره نه دي څومره چې د خلکو تصور جوړ کړی شوی په تیر 2 کالو کې هم داسې دا کدا څه دا سدا خو یاد ستاس مولانا صاحب څخه دا هغه ډیر زیات زیرک سیاستمدار دا هغه ته د انګلیش کې ورته خپل نیش هغه ته د خپل مارکیټ پته ده داغه مارکیټ د ریاست ادارې په دې حواله دي چې زموږ پر ریاست کې دا یو سوچ موجود ده په د ریجن کې ریډیکالیزم مین سټریم کول دا یعنی د پاکستان ریاست کې دنه خلک قوم پرست نشي برداشت کوي افغانستان کې طالبان لکه څنګه برداشت کوي چې په پاکستان کې هم کله هغه دشمن وي خو هغه مذهبي ګوندونه برداشت کوي او هغه ته کوشش کوي چې هغه مخ ته راشي نو د فضل الرحمن صاحب ته د دوه مجبورانو د ریاست پته ده دا مهر आवाज دا اوس یو څو اته نسو کالو کې فاټا انضمام نه پس یو ډیر لوی څکم دا ووټ بانک التکه یا التکه یو قسم کا نیش مارکیټ جوړ شوی دی فضل الرحمن صاحب کوشش کوي چې په ست طریقې باندې فاټا نه زیات څکم خپل طاقت وچت کی همدا کشان خیبر پختونخوا څخه تشلو کالو کې څکم ترخګری شوی دلته کې یو ریډیکالیزم راغلی دلته کې ایکستریمیزم د ریاست د پالیسیانو د لاندې راغلی دا او دلته کې جمهوریت او قومپاله جماعتونه سکوندي هغه پښات لیدي یو خو د هغه خلکو ته خطرې دي ډېر زیات هغه اٹیکس شوی دي ریاست هغه پرګدي نه کمپاین ته نه پرګدي او څه هغه خپل مجبوریان دي ساغي موروثي سیاست کوي د په بنیاد باندې فضل الرحمن صاحب د پرا یو ډېر موافق مارکیټ ته یو ډېر لوی وو تاسو هغه اپیل کول کوشش کوي خو زه پنم څه په دوه وخت باندې
کوم جمعیت العلماء اسلام دا هغه فائدہ وچته نکړه وجه د دې پښه اسټابلیشمنټم کې دي شي دا وخت اسټابلیشمنټ ز اسټابلیشمنټ طرف ته زم یو بل سوال د مولانا پاک لکوم د اسټابلیشمنټ طرف ته ورزو مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه چې وس نن سبا په د انتخاباتو کې د ماته خړو ورستو کم بیانونه دي دا غیر د تاثیر خلک اخلي چې دی وس د آرمي رول اسټابلیشمنټ کردار چې دی په سیاست کې د دین د نخکاری چې خوښ نه دی او د دې خلاف د پالیسي کچ کې یا د ولس د رائے مطابق چې دی یو پارلیمان لیدل غواړي دا تاسو ته خلک اخلي دا سبا عمران خان سے پاکلم ویل کېدل چې عمران خان صاحب چې کله د وخت لري شو نو د تاسو به تاسو ول چر د دې پوز خلاف نه د پوز ضرور خلاف نه په سیاست کې د دې خلاف د پوز د سره ول نه عمل غره اوس مولانا صاحب د پاکستان چې کوم خپل غلیم غوندو پښتونخوا کې او ډیر سخت د یو بل خلاف بده خبرې کولې د یو بل د يهودو د کافرو ایجنټان ویل ترهګر به ویل نور د کنزل به کول د یو ځای شو تحریک انصاف چې کوم د عمران خان صاحب آزاد غړي دی او مولانا صاحب نو دا دراصل د پوز په واکمنۍ خلاف واقع حقيقي یو کېدل دي کنه د وسم وړ چې پوز د سره ملګری وي د کومکو کې د دې باندې اوس موږ په واقع بیا مخکې انجینیر الیکشن تر اعظم د درې خبرې دي یو خو کله هم نه فضل الرحمن صاحب د اسټابلیشمنٹ خلاف تا لکه فوج او نه عمران خان د فوج خلاف تا دی وای هم دی ذهني تور باندې کلیر دي په دې مثلا د کې څنګه دا راځي چې نو نقصان په الرحمن صاحب کو هغه راځي کوم منډیټ راغلو په هغه کې یو هم چانس مینج کړو د الیکشن یو هم داسې چهره یا داسې خلک نه پېږي دا غا زړې چهرې تو ګوره ټول نوی خلک راغلي او پی ټی آی کې کوم خلک خاص کر خیبر پختونخوا کې راځي هغه کې ډېر کم هغه زړې شکلونه دي چې کم مخکې و اسمبلیانو کې هم د کشان قومي لیول باندې چې بلاول زرداری بوټو دا یا ورسره پی ایم ال ان دا هغه کې ته وره نواز شریف نه راځي دا غرور راځي دا غرور سیاست مدار نه دا شهباز شریف عام منیجر دا واغه د اسټابلیشمنت په دوه په ټول پاکستان کې ټول نه لوی منځوري نظر دا هغه سره کګورې زرداری کا پریزیدنت جوړیږي تاسو وګورئ زیات تر رول بو د بلاول زرداری بوټوي دا پدې کې څه کم رول هم وی هم تک شان خیبر پختونخوا کې زما ډېر دلچسپي ده او بلوچستان کې الته ټول نوي چهره راځي نو زه دا ویلن غواړم چې اگر چې فضل الرحمن صاحب د ریاست یا د اسټابلیشمنت سیاست کوي هم اسټابلیشمنت دته تیار نه ده چې هغه زړه خلک راولي وجه دارا چې خلک ترپوز رغلي خلک نوی خلک غواړي ریاست په زړه بوتل کې نوی شراب مخته کول کې ایکسپرت دا 15 کال هم تیرونی دي د ریاست کومه خلک تیرولي نو یقینا د کوم خلک څخه ترپوز رغلي دي د مجبورونه عمران خان ته ووټ ورکړي دا انټي اسټابلیشمنت ووټ هغه تا ک نوی چهره ورنکی نو بنیادی خبره ټوله غوته پر ریاست وی چديږي ته د مهي راوازه په دوه چا د ریاست د ووټ مینج کړو چا د الیکشن مینج کړو او سم هغه پته نه پورته کیږي ټوله غوته پورته کیږي یا په عمران خان حواله سره یا څنګه زړه پارټیان زکو زړی دي چې د جمهوریت قابل نه دي دریم د یو خپل مهروا چې دا ټول پورو په جمهوریت راځي دا په څوک دا نه وایي چې را دلته کې الیکشن فوج مینج کړو یا استخباراتي ادارو مینج کړو یا د پاکستان بیوروکراسي مینج کړو د 15 کالو ناکامي وو ټول د جمهوریت په خلکو کې راځي چې پاکستان کې جمهوریت نه چلیږي او همیشه د فوج دا ناراضه 1960 نو ونسا څکلا ایوب صاحب ودلته ملک هغه دا ویل چې دا ګرم علاقې دي جمهوریت ته یو علاقو موسم دا د یو علاقو سیستم دا دلته نه چلیږي یو ځل بیا خپل خلک پندغه وایي سوا پاکستان د جمهوریت پروفیسر صاحب ګرمو علاقو کې جمهوریت نوي خو په هندستان کې جمهوریت ته او د پاکستان او د هندستان یو ځای تقسیم شوی وو او ډېر کامیاب جمهوریت ته په وزالته په دغه جمهوریت کې قلم لاس وهانه نه کړی دا سينور د نړۍ هیوادونه دي چې په کې جمهوریت قوانين چې دی هغه په کامیابی سره روان دي یو تاسو بیا خبرو کړم چې دا تاسو رستو کومه چې انتخابات مینج کړی شو یعنی دا د منسوبې لاندې داسې نتیجې رااله
او د دې انتخابات نو مخکې به تاسو په شان په هان موږ ته وسونه کول لغول چې دا انجینیرډ انتخابات به وي او د خپل خوخي خلک به راوستل کیږي خو د انتخاباتو کې د ځنی خلکو ترمخه په هانو ترمخه نړیوال مطبوعات هم داسې لیکلي چې غیر متوقع توګه باندې د پوز یا د اسټابلیشمنت د خواهش یا د کوشش برخلاف د عمران خان چې کوم آزاد غړي او غوځات څوکۍ واغستل دا څنګه مینیجډ وو دا څنګه انجینیرډ وو په دې اوس موږ پوهه ورزي دا څه خو نکېږي لکه څنګه تاسو وایي د مینیج موږ دا نه وایو چې دا ټوټلی ریفرندم ټایپ دا وشو مینیج مطلب دا د کم مضبوط پاکټس دي او کم ځایونو باندې څو خپل خلک راولي الته کې ټیک کار شوی او ما خپل خیال داو چې د صوبا څخه کومه دا بالکل عمران خان ګټلی دا خیبر پختونخوا دغه ریاست ته هم دا سوټ کوي د خلک ولې افغانستان کې د پاکستان انټرست دی یو صوبې پرې عمران خان ریاست برداشت کوي شي خو یاد ستا نه عمران خان پنجاب کې هغه سه ریاست برداشت کوي شي او نه او سنټر کې برداشت کوي شي تاسو ګورئ چې کوم طریقو سره عمران خان وځي هغه ته دوه درې طریقې شوی پری پول ریټینګ کې هغه ارڅ شوی چې کوم په بنیاد باندې نن عمران خان ته ډېر ګرانه ده سا قومي چې کوم د سیاست یا قومي حکومت جوړ کی که تاسو دا وایي چې عمران خان زیات ور په خیبر پختونخوا کې خستی دي هغه نه میټر کوي ریاست ته هغه به خستل ځکه تاسو باندې او زما باندې ملګرو ته یو جواز ملاو شي دا هغه سندي لکه څنګه ریاست تور لاګي ها کم څه کې ریاست ته پکار دي او د ریاست پالیسیان افیکټ کیږي یا ریاست څخه کمزوري کیږي دغه په سیاست کنټرول کو کمزوري کیږي الته کې هغه خلکو ما سوکړلو چې کم تاته مخترازي کم په بنیاد باندې شهباز شریف وزیر اعظم وي او زرداری صدر وي کوم ځینو کې د پی ټی آی زور نه چلیږي لکه خیبر پختونخوا کدل کې د پی ټی آی حکومت رام شي اب وحدت المسلمین سره راځي یا مطلب هغه فضل الرحمن سره راځي دا تړلې حکومت ته داسې حکومت ته دا به اختیار حکومت ته او کدا د پی ټی آی د ساين باندې شوه وې دا به اختیار وي ولې چې دلته کې خیبر پختونخوا او پروفیسور صاحب یو سو یو 100 منټه را سره پاتې کیږي او د اخیری ته پوسټ بعد اخیری 100 منټو د پر ساتلې وو مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نون په پرزګن په ممکنه توګه باندې حکومت جوړیږي په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون جوړیږي په سند کې د پاکستان په پرزګن جوړیږي او په ممکنه توګه باندې بلوچستان کې پاکستان په پرزګن جوړیږي وازنه صوبه چپاته شو پختونخوا کم چې په حزب اختلاف کې دا یا مخالفه غونډه او تحریک انصاف غون خو نه ده خود هغه غړي دی او آزاد چا سره شامل شي کوم جوړ شي دا صوبه یو وار بیا داسې چې په وفاق کې مخالفت په وی د مشکلاتو سره په اقتصادي توګه د پرمختګ په توګه د پروژو په توګه با د مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې مخالفین حکومت به وي او دلته بداوي یعنی د تحریک په دې حکومت د انتخاباتو کې ځنی خلک وی کړي چې ګټه وشو او کونه شو خو د پښتونخوا په کتاوانه شو مونږ پوکای وو بنیادونو باندې زموږ خدشا ده یو خدا دا صدا صوبه د پی ټی آی نمخ کې هم د ریاست په کنټرول کې تلی والا څنګه د بلوچستان حال دا هم دغه حال مونږ ګورو چې په مختلف بنیادونو باندې په دې صوبې کې نه صرف سیاست کنټرول کیږي د وسایل او د اختیار ټول کنټرول کیږي هغه غیر جمهوریت قوتونه کنټرول کوي دلته څوک هم راځي غیر جمهوریت قوتونو د اثر د لاندې وي د پالیسیانو د لاندې وي او دلته کې جمهوریت هغه سنشي چلی دی لکه څنګه په سند او پنجاب یو خدا دویمه خبره دا ده چې دلته کې پی ټی آی راځي نو د هغه موافق سره تعلق څنګه دا مهم سوال دی مونږ کتلی چې کله د بېنظیر حکومت او سره نواز شریف په پنجاب کې او اسلام آباد کې بېنظیر او هغه کنفرنټیشن مونږ کتل دا چې دا خو نه غواړم چې کنفرنټیشن وو دیایي او زه دا صرف ضرور وایم چې دلته کې د پښتنو د اختیار جنازه لکه څنګه وتی دا هم د شان د پښتنو چې واکمنی دا یا ریپرزنټیشن دا د هغه جنازه هم پی ټی آی یو حد پر داسې وبستا چې دا دریم ځل پی ټی آی راځي د پی ټی آی په اختیار کې مو
دلته کې صوبو کې اختیار هغه سينو اوس خو پی ټی آی کا سنټر کې نه وي او صوبا کا ډیر هم خود مختار شي دا په اسټابلیشمنت باندې ډیپندنٹ سیاست وي دا د اختیار والا سیاست. ډیر زیاته مننه محترم پروفیسور سید عرفان اشرف صاحب چې په پروګرام کې ما سره ملګری شوی وي. ډیر مننه. زه یو ورکوټ د مخلم د مینه برته چې راشم نو نن 21 فروری دا د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په دې سړي معلومات درکوم او راتلونکي پروګرام چې کوم کم دی په هغه ځینې معلومات درکوم خو ولې ورکوټ د مخ را سره اوسه. په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو. پښتو ژبه د نړۍ په هغه څو ژبو کې په نړیوال کچ باندې چې کم پوهان دي یا اداري دي دغه تر مخ شمار ده چې د خطر سره نه د مخ کامیابی په لور روانه ده ترقی پکېږي مطبوعات پکې سیوا شوي دي خبرې پکې سیوا شوي دي په سوشل میډیا باندې استعمال سیوا شوي دي وغیرہ وغیرہ او دا بکیږي خو پښتونخوا او بلوچستان دوه صوبې داسې دي چې په دې کې د دې قانون باوجود هم چې صوبایي خود مختاري کله اتلسمه ترمیم لاندې ورکړل شو چې ماشومان ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکول کیږي هغه لږه منزور شوی نه دی پځای شوی. په پاکستان کې په ځانګړي توګه پښتونخوا کې بلوچستان کې او سند کې چې پښتانه دي دغه غوښتنه مدار چې دغه ته دي دغه بچو ته دي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي دا د ملګرو ملتونو قانون دی دغه تر مخه دا قانون البته لا پځای کړی شوی نه دی. پښتو ژبه ترقی ولې کوي د دې علتونو بلها زیات دي افغانستان کې دا لیکوالان دي مطبوعات دي پکې وغیرہ وغیرہ او نن د دې مورنو ژبو نړیواله ورځ ملګری ملتونو مانځي او د هر کال مانځل کېږي د هغه بنگالي طالب علمانو په یاد کې چې د خپل ژبې لپاره او د خپل کلتور لپاره مبارزه کوله او پولیسو بډزي وکړي او وی وجل دغه په یاد کې د ورځ مانځل شروع شوې دي. په دې موضوع باندې چې پښتونخوا کې بلوچستان کې قوانين پاسې دي خو سبق وسوم ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې نور کول کیږي تاسو ځان سم په ول غواړئ نه لاړ شئ د وی وی ډیو ویب سټ ته www.vvdnews.com په دې باندې دا خبر په بشپړ توګه په تفصیلی انداز کې تاسو کته شئ. ورسره نن په کوټه کې په خبر کې مردان کې کراچۍ کې په نور ځینو کې چې کوم محفلونه شوي دي یا غونډې شوي دي یعنی ایونت شوي دي په دې موضوع باندې د پښتنو شاعرانو ادیبانو لیکوالانو یا ټولنیز چې کوم خلک دي د ټولنې مخاورس خلک دي نو هغه تاسو د وی ویډیو په فیسبوک باندې هغه پروګرامونه کته شي وی ویډیو فیسبوک درک دی وی ویډیو یا په یوټیوب باندې کته شي. د دې نه علاوه تاسو دن په دې ورځ باندې پراتلونکو خبرونو کې لکه د پاکستان په وخت د شپې لس د افغانستان په وخت د نیمه چې کوم د ټلویزیون خبرونه ده نو د وی ویډیو خبري اعلانو د دې ورځې په مناسبت سره ځانګړي ریپورتونه تیار کړی دي یعنی 28 فروری چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده دا ډیره مهمه ورځ نو په دې باندې د ډیو خبري اعلانو په کوټه کې په پیښور کې ریپورتونه تیار کړی دي او په کې د شاعرانو دیوانو سره خبري کړې دي د دې ورځې اهمیت څه ده د ژبې اهمیت څه دی او قام په پرمختګ کې په ترقۍ کې په سوکالۍ کې خپل ژبه چې دا ولې ژوندۍ ساتل ضروری وي نور ژبه کې په دنیا کې څومره مزه کولې باید عزت کړی شي او کبا کې ترقی یو انسان کول غواړي او کړی خو خپل ژبه باید هیر نشي دا ډیره ضروری وي. پښتو ژبه څنګه چې ما وخت ول چې نړیواله داري دا وی چې د خطر سره نه مخ او دا هغه ژبه کې نه شامل کم چې د خطر سره مخ دي خو بیا هم په پښتونخوا کې بلوچستان کې چې کوم راتلونکو نسلونه دي شاید دا غو لپاره د ژبې لیکل د ژبې لوستل چې دی هغه مشکل وي ویلې به شي خو لیک لوست په پکې کول ورته لږ مشکل وي یا سم لیک لوست کول په پکې ورته لږ مشکل وي وسوم زیاتره پښتانه چې دی هغه دا فکر کوي چې دا پښتو ژبه کې سم لیک لوست دی نشي کولای علت دا چې دا ژبه په مدرسه کې دا ژبه په سکول کې دا ژبه په مکتب کې په کالج کې نه وخودل شوی یعنی که تاسو د افغانستان په لوته د پښتنو لیک لوست وګورئ نو هغه اکثریت به ژبه سم لیکي خو پاکستان په لوته وګورئ دا مشکلات بالته موجود دي. راتلونکي خبرونه چې دا قربان رسول الله خان دی په پیښور کې
پیس فیسټیوال یعنی د امن یو میله شوی دا او دا د امن میله چې دا په دې کې څه شوی دی دا پروګرام 16 کې شروع کېدونکی دی قربان نصر الله خان زه رحمان بنرم په مخه